نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. سورة بقرة دیمہ پارا 213 نمبر آیت دی پرونی درس کی د طلاق متعلق اولنے حصہ د درس ذکر شوی و چې د طلاق قسمونه څو دي بیا په هغه کې منګه اخره کې یو مسله ذکر کړې و چې کله یو شادي شودا واده وکي او دې خاوند دې خپل بیبي لا طلاقونه ورکول 3 طلاق ورکړل نو کا 3 طلاقونه په یو ځای ورکی چې په جدا جدا ورکی دا خزبا په دې خاوند باندې حرام شي هغه وخت پوری دا خزا دې خاوند سره بیا جرم نشي تیرولی چې دا خزا د دې عدت نه بعد بل خاوند سره نکاح کی هغه سره نزدېکت کی او هغه بیا کله طلاق ورکی او بیا عدت تیر شي نو د دې دویم خاوند د فارغېدو نه بعد کدا خزه بیا نکاح کول غواړي د اول خاوند سره نو نکاح کولی شي. زمونږ د څلور مذهب د مسلمانانو موقف او مذهب په دې باب کې دا دي چې 3 طلاقه په یو ځای ورکول دا واقع کیږي او خزه په حراميږي اگر چې دا طلاقونه 3 ورکول د دې سړي زیاتې دي ځکه د ځان ته سوچ او د فکر مقبر نه خودل خو بیا هم چې دې سړي 3 طلاق خزل ورکړل نو دا حراميږي د دنه بدا جدا کیږي. دا موقف د اهل سنت والجماعت د څلور مذهب د مسلمانانو د دې په مقابل کې د شیعاګانو د قادیانانو او د غیر مقلدینو موقف دا دی که یو سړی خپل بیبي لا 3 طلاق ورکین که په جدا کلماتو سره یا په یوې کلمې سره خو په یو میاشت کې چې ورکی نو دا به یو طلاق شمار کیږي زیاتی به نه شمار کیږي یعنی په یو میاشت کې د سړي د پاره که هر څومره طلاقونه خزل ورکی دا به صرف یو نور بني. دا موقف او دا مذهب د شیعاګانو کتاب دی جامع المدارک جلد 3 صفحه 509 ایکی لیکلی دی چې 3 طلاقونه دا یو د دې نه علاوه د دې بل کتاب دی المحصول داغي جلد 5 صفحه 3 د شیعاګانو مسله شو چې 3 طلاقه یو دی. د قادیانانو داغی تفسیر دی بیان القرآن جل اول صفحہ 136 چې 3 طلاقه یو دی او د غیر مقلدینو موقف او مذهب هم په دې مسله کې دا دی چې 3 طلاق یو دی د
ندی کتاب دی فتاوا نظیریہ جلد نمبر 3 صفحہ یوکم سلوی فتاوا سنائیہ جلد نمبر 2 صفحہ 200 الروضۃ الندیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 یو جانب باندې سلور مذهب مسلمانان دي او دا غي په مقابل کې چتري طلاق یو غني اغا مذهب د قادیانانو د شیعاګانو او د غیر مقلدینو اوس آیت چې موږ دا دریو طلاق او تدریو وایو څه دلیل شته کنه او د ټول اول د قران کریم آیت ما تاسو وړاندې ولستو فإن طلقها کچره خاوند دی خزر دریم طلاق ورکو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره دا نه حلاليږي دی خاوند د پارا تر دې چې دا خزه د بل خاوند سره نکاح وکي او فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا او بل خاوند ور طلاق ورکو بیا آزاد کی نو بیا اول خاوند راضي ګناه پکې نشته درې طلاق درې واقع کی اول قرآن دی دیم نمبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی دا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للاول قال لا حتى يذوق وسيلتها كما ذاق الاول یو سړی دی خزل درې طلاق ورکړي دي هغه خجبل خاون سره نکاح کړی دا آی اول خاون لراتلی شي کنه شرات دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې درې طلاق اول خاون ورکړل دا غن آزاد شو بل خاون سره نکاح وکړه ترکنه پور بل خاون نزدېکت نوی کړي او هغه بیا پریخنی اول خاون لبیا نشرات دي دا حدیث د بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 دی اس پر حدیث مبارک کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صراحت سره دا خبره ذکر کړه چې درې طلاق فضلا سړي ورکړل نو په خاوند باندې حرام شوا نو دویم دلیل موضوعي حدیث د بخاری شریف دریم دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عصيلتها ما ذاق الاول یو سړی د خزل درې طلاق ورکړ دا غینه چې آزاد شو بل خاون سره نکاح وکړه خو بل خاون او صلی نزدېکت نو کړی چې طلاق ولا ورکړل نبی علیہ السلام نه تاسو شو یره چې دا خزل کو اول خاون لذي لیشي نبی علیہ السلام کو فرمایل نه دیم خاون خو صرف نکاح کړی د نزدېکت نه کړی نو ترکمه چې دیم خاون نزدېکت نه کړی بیا طلاق نه شوی هغه نه وړاندې دا اول خاون نه نشي دا حدیث شریف د مسلم شریف دی دریم دلیل مووي سلام ام المؤمنين حضرت عائشة صديقة رضي الله عنها نتقوص سئل عائشة عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى يذوق الآخر وسيرتها وتذوق وسيرته ام المؤمنين نتقوص یو سړی د خپل خزل درې طلاق ورکړي دي او هغه خاون ول درې طلاق نه بعد د خزل بل چا سره نکاح وکړه او ځدی اول خاون لپاره حلاليږي او کنه ام المؤمنین او فرمایل چې نا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه وخت پر اول خاون له نشتی چې د خاون نکاح نه بعد ملاویدل او بیا طلاق اخیرا بعد چې عدت تیر شي بیا اول خاون کې نکاح کوي درې طلاق په یو ځای شوی دي درې طلاق نه بعد اول خاون له نشتلی اوس درې طلاق نه بعد درې طلاق مثال یو طلاق وی نو بخاری شریف کی خبره غلطه را قران کې غلطه را په مسلم شریف کې غلطه را او د صحیح حدیث شبیه سره کبرا امام بهقی جلد نمبر 7 صفحه نمبر 374 دا حدیثونه غلط دي سلورم دلیل امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له
که یو سړی کله چې خپلې ښځې له 3 طلاق ورکړي نو په ده باندې دا حرام شو، د دپاره دا جایز نه ده. نو چې کوم حضرات وي چې 3 طلاق یو دي، اوس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث د هغې نه خلاف دي. دا حدیث نقل کړی دی امام دارقطنی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 438. پنځم دلیل دی عن محمود بن لبید قال اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغام ملو شو دی سړی طلق امراته ثلاث تطلیقات جميعا، چې سړی خپل ښځې له 3 طلاق په یو ځای ورکړي دي، ور الفاظ دي جميعا په یو ځای. فقام غضبانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر غصه شو. ثم قال بیا فرمایي ايلعب بكتاب الله، ايدید الله په کتاب پسې ټوک کې، وانا بين اظهركم او زلا پتاسو کې موجود، حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا اقتل، اے د الله محبوبه زی قتل کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې غصه شو چې دې سړي دې ښځې له 3 طلاق په یو ځای ولې ورکړي دي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي آیا د الله په کتاب پسې ټوکې کولی شي؟ د الله په کتاب کې داري چې طلاقونه اول ورک رجعي گزاره دې نه کېږي، بیا ولا بل ورک. سوچ پکې ډېر وکړه او دې سړي چې په یو ځای ورکړل دته د سوچ مکمل ونه شو. نبی علیہ السلام په دې باندې غوسه شو، خو د دې سړي کې دا 3 طلاقونه واقع شوي نو او 3 طلاق یو، نو نبی علیہ السلام غوسه کېږي وایي که 3 طلاق یو لکه څنګه چې شیعهګان وي، قادیانان وي او غیر مقلد وي چې 3 طلاق یو دي، نو نبی علیہ السلام د غوسې ضرورت شو. خو وی مې چې سم یو دي سم نشته بځای غوسې ضرورت غوسې خو الوکا چې 3 طلاق سړي ورکړل او خودت نه جدا شو، سړي ته سوچ مکمل ونه. حدیث نقل کړی نسائی شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 99. د دې نه علاوه احادیث په دې باب کې ډېر دي، د صحابه کرامو په دې ډېر دي، خو مختصرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسیر حضرت حسن ابن علی د فاطمه الزهرا رضی الله عنها زوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور زوی. کله چې حضرت علی رضی الله عنه وفات شو، دی فاطمه الزهرا شهید شو. هغه نه بعد خلق حضرت حسن رضی الله عنه امیر المؤمنین جوړ، دین مسلمانانو بادشاہ جوړ کو. حسن رضی الله عنه چې کله کور ته راغی، خپل بیبي دا حضرت عائشہ رضی الله عنها دا بل عائشہ دیو ته مبارکباد ورکړه چې ته بادشاہ جوړ شو، خاوند بادشاہ شو، باقي مبارکباد ورکړه. حسن رضی الله عنه غصه شو او د خپل بیبي له 3 طلاق ورکړه. هغه وته وی چې ما خو تعالی مبارکی پدې نه درکړه چې ستا پلار شهید شو، ما مبارکی پدې درکړه چې ته بادشاہ شو، خاوند بادشاہ شو، مبارکی د دې و. کله چې دې عدت ختم شو، حسن رضی الله عنه دې خپل مہر ورکو او 1000 درهم ولا ولېږي چې دا 1000 درهم مستاشو او مہر مستاشو. هغه بیبي اومي چې دا تا مال سراک دا ډیر کم دي په نسبت ستا د مرګتیا او ستا د نکاح او ستا د جون چې تا سره اوسېدم دا به نه راکړ. حضرت حسن رضی الله عنه فرمایل کما د خپل نکنه نوی اورېدلې چې ښځه په 3 طلاق جدا کېږي نو ما به خامخا تا ته رجوع کړی وه. خو ما د نکنه اورېدلې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې ښځه په 3 طلاق سره د خاوند نه جدا کېږي، د دې وجې تا ته زه اوس رجوع نشم کولی. ګوره حسن رضی الله عنه د نبي علیہ السلام خپل نوسې هغه بیبي ازاده که په 3 طلاق او هغه وایي که چېرې ما د نبي علیہ السلام نه اورېدلې نه وي چې ښځه په 3 طلاق باندې ازادېږي نو ما به تا ته رجوع کړی. اوس خو د ښځې مسله معلومه شوه. 3 طلاق چې سړي کله ښځې له ورکړل، د قرآن کریم فیصله چې 3 طلاق باندې ښځه ازادېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله چې په 3 طلاق باندې ښځه ازادېږي او د صحابه کرامو سره معمول. عمر فاروق رضی الله عنه ته چې کله مسله راغله چې سړي ښځې له 3 طلاق ورکړي، سړي له به سزا ورکول او ښځه به جدا کړه.
ورته به وي چې تا ځان ته د سوچ موقع ولې نه ده پرېښې په دې به ووهو سزا به ورکړه او بیا به یې ښځه جدا کړه چې په دریو طلاقو ستا د دې سره باقي ژوند صحیح نه دی ښځه به جدا شوه دا د صحابه کرامو معمول او عقل هم دا وایي چې درې طلاقه درې یو سړی وایي یو دوه درې نو چې یو سړی روغي هغه دې ته یو نه وایي او دې ته څوک یو وایي دا درې دي که دا یو عقل هم دا وایي دا درې دي قرآن هم وایي درې دي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هم فرمائی چې دا درې دي صحابه کرام هم فرمائی چې دا درې دي او یو سړی وایي چې نه نه دا درې دي دا یو دي نو موږ وایي په دې ځای کې له قرآن راواله ته خلکو ته وایي چې قرآن او حدیث دلایل ما سره دي قرآن راواله ته وایي چې درې یو دي خو بیا ته وایي چې درې یو دي نو ته خو هر ځای کې خلکو ته بخاري ښایي چې بخاري او بخاري اوس بخاري راواله په بخاري شریف کې وښایي چې درې طلاقه یو دي چې دام نشي خودي نو ستا اصول خطوه دي قرآن او حدیث په قرآن کې نشي خودي چې درې یو دي په حدیث کې وښایه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې درې طلاقه یو دي لکه ته خو د بل چا نه منې زه خو یې الله د پیغمبر منم د الله په کتاب کې قرآن وښایه او د نبی علیہ السلام حدیث وښایه چې نبی علیہ السلام ویلي چې حدیث کې چې نبی علیہ السلام ویلي چې درې طلاقه یو دي ښځه دام نشي خولی لږ خپل عقل وجنګوه چې دریو طلاقو ته په هر ځای کې ته وې چې درې طلاقه یو دي نو دریو طلاقو ته یو وې دا عقل تا سره مني عقل هم نه مني نو کم از کم د دې مسله څه شوه په دریو طلاقو باندې ښځه د سړي نه ازاده شوه د دریو طلاقو نه بعد د ښځې د خاوند سره ژوند تېرول حرام دي د دریو طلاقو نه بعد که ښځه د خاوند سره ژوند تېروي دا به داسې لکه چې سړی پردی تور سرې سره بغیر نکاح ژوند تېروي او که دې ورسره نزدېکت کوي دا به داسې لکه پردی تور سرې سره چې نزدېکت کوي چې هغې ته زنا ویل شي او چې بیا کله اولاد پیدا شي د دریو طلاقو نه بعد د پردی زنانه چې بغیر نکاح ورسره سړي نزدېکت وکړي او بچی پیدا شي چې هغې ته کوم نسبت کېږي هغه نسبت به دې بچي ته هم کېږي دا خو ډېره خطرناکه مسله دریو طلاقو ته یو ویل دا خو د خپلې حیا سره لوبې کول د پردی تور سرې په عزت باندې لوبې کول چې درې طلاقه دې ورکړه بس قصه به پرېږده چې ځو او چې نه نه چې درې یو دي نو دا تا ته چا ویلي دا خو د مسلمانانو مذهب نه امام نووي رحمت الله علیه ذکر کوي چې د دریو طلاقو په دریوالي باندې د اهل سنت والجماعه څلور مذهب اتفاق لري چې درې ګورې درې دي یو نه دي چې څوک وایي چې درې یو دي دا د څلور مذهبونو هم خلاف دی په څلور مذهبونو کې په یو هم نه دي نه د قرآن تابع نه د حدیث تابع نه د صحابو تابع نه د عقل تابع او نه په څلور مذهبونو کې چا پسې روان په دې مسله کې دي د قادیانان او د شیعهګانو ملګري درې طلاقه څو دي درې دي الله پاک دې موږ مسلمانان ته په خپل دین پوهه نصیب کړي که مثال دی یو سړي په کور کې اختلاف راغی او درې طلاق یې ورکړه ځان د پاره باندې بیا ملټوي چې پلاني استاد یې راته ویلي چې درې یو دی نه استاد یې ورته ته خبره وکړي د خپلې خېټې قصه ورته وکړي چې درې یو دی خو ستا حیا برباد شو ستا اخرت برباد شو نو په دې کې بیا بانو واله پسې مه ګرځه چې په هر څه کې کوم ملا پسې ځي په دې کې مغې پسې اوس په هر څه کې ته الله پسې ځم الله کتاب وایي چې درې درې دي پیغمبر پسې ځم پیغمبر وایي چې درې درې دي صحابو پسې ځم صحابو وایي سم طلاقونه درې درې دي او که خپل عقل هم چلو نو عقل کې وګوره چې دریو ته څوک یو وایي که دریو ته درې وایي نو درې طلاقونه درې دي که څوک وایي چې درې طلاقه یو دي دا د دین ملګری نه دی دا دینداره سړی نه دی دا د نبي علیه السلام د شریعت تابع نه دی دی په دې ځای کې د نیکانو ملګری نه دي دی په دې مسله کې چې دریو طلاق ته یو وایي دی په دې مسله کې د قادیانانو او د شیعهګانو ملګری دي الحمدلله موږ نه قادیانان یو او نه شیعهګان یو موږ الحمدلله د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین یو او په څلور مذهب مسلمانانو کې دا مسله دریو ته یو چا نه دی ویلي او نه دریو ته څوک یو وایي
هغه خلک چې هغه قران او حدیث ارزه یادې کم از کم په دې مسله کې د قران راوالي هغه یاد ته چې درې پکې یو دین موږ کوم الله پاک موږ تاسو ته په دې خپل دین استقامت نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین